و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حق لا باندې امام شافعی رحمت الله علیه یو شعر ویل دي هغه وی چې اعد ذکر نعمان لنا ما ته د حضرت نعمان صاحب ذکر بار بار کوا ځکه چې داغه ذکر بیان د مشکو په شان خوشبو لري داغه په ذکر او صفت سره خوشبو پیدا کیږي د مشکو د عنبر په شان او بیا وی چې بان الناس فی فقه عیال على فقه الامام ابي حنیفه دا ټول خلق چې دي دا د امام سے په فقه کې عیال دي فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه وی زما د رب لعنت تی په هغه دشمنانو د ابي حنیفه صاحب باندې پشمیر د شګو او په هغه چا د الله لعنت وی چې څوک د امام صاحب قول رد کوي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه په تحقیق سره خارونه خسته شوی دي او هغه څوک چې په دغه خارونو کې په برکت د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه باندې نو د په حق باندې امام عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ډېر زبردست اشعار ویلي دي دا غي اشعار ذکر زدلته نکوم خو صرف دومره مې ویلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ذکر دا علمی نکات باریکات بیانول دا د رستنو علماء د پاره یو سبق دی دا هغه د زمانې نه د رستو خلکو د پاره یو عبرت دی او یو نمونه ده چې په هر طرف د امام رحمت الله تعالی علیه حالت ګوري نو پای کې د رستو خلکو د پاره لوی نصیحت او عبرت پروت که داغه د تقوا او د خشیت اړه راواړي او د عاجزه نو داغي مثل نو په دغه زمانہ کې چې تقوا یې دوم روا چې یو وخت د اوقاتنا په علاقې د کوفې کې چيله او رکشو چيله امام صاحب دیر شکاله د چيله غوخه نه خوړله چاورتوی دا ولی وی کله چې داسې چیلې وي د هغې دېر شو کالو پورې نسب چلیږي چې هغه بچي روړي بیا د هغې بچي نو هسې نه چې هغسې چیلې چې ته پکې ني د هغې غوښه زما خېټې ته رانیشي حالانکې دا د هغه تقوا وه فتوا خو دا ده چې هغه ورکه شوه او هغه مثال په تور باندې هغه ته پته نه وه او تا په قیمت هغه غوښه واغسته نو جواز خو لري خوړلی تقوا یې دومره پرهیزګاري یې دومره وه دغه رنګې خشیت الهي د هغه دومره زیات و چې یوه شپه امام اعمش رحمت الله تعالی علیه دا وخت لوی محدث هغه وی زه د مسجد ته لاړم وی دې مبارک د کور نه راغی پاکی جامع صفا دوباره چولی دی غسل کړی دی خوشبو تیزی او نت یو تړ زه په جمعات کې یو ګټ کې ناست یم زه ګورم چې دې څه کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیت وتړ او په دې کې په 2 رکعاتونو کې 15 سپاره قرآن عظیم الشان تلاوت کو دا یو رکعت کې 15 او بل کې 15 او وی په آخر کې جړل اوخ کې تویلې سلګي وهلې
او دا وی چې یا الله دا نعمان غلام د جهنم د اور نه آزاد کا. وی ما وی چې عجیبه خبره ده او چې نیت یو تړه نو یو سپاره او دو او درې او څلور مایې چې اوس پر کو تلاړ شي اخر چې 15 سپاره یې پوره. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه خشیت او دا د هغه خوف د الله پاک جل جلاله نه. نو زه صرف دا هغه یو څو واقعات تاسو ته نن بیانوم چې دا هغه علمی مقام او باریکی نظر څومره وه. یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناست په مجلس کې او امام وکیع رحمت الله علیه ناست او دا امام وکیع چې دی دا د امام صاحب شاگرد او امام وکیع د شاگرد دی او د امام شافعی رحمت الله علیه استاد دی. ځکه امام شافعی رحمت الله علیه وی چې ما ابتدا کې سبق نزده کېده نو ما امام وکیع ته شکایت وکړ شکوت الی وکیع سوء حفظی. وی ما شکایت وکړ چې زما حافظه کمزور او خرابه ده سبق مې نزده کېږي. فاوصانی الی ترک المعاصی. وی ما ته امام وکیع وصیت وکړ چې ګناه مه کوه ګناه پرېږده. فإن العلم نور من إله. ځکه دا علم چې دی دا د الله د جانب نه یو نور دی. ونور الله لا يعطى لعاصي. او ګناهګار سړي ته د الله تعالی دا نور نه ملاویږي. وی ناست یو زنانه راغله امام صاحب ته وی چې صاحب زما رور مړ دی په میراث کې د هغه نه 600 دینار پاتې دي 600. دا د میراث مسلې ډېرې ضروري وي. میراث مال چې زما د رور تقسیم شو نو په 600 دینارو کې ما ته صرف او صرف 1 دینار میلاو شو. کار د چلګې ډېرې میلاو شوې وي ما سره بې انصافي شوې ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې زنانه نه پوښتنه کوي ورته وی دا راته ووایه چې دا میراث چا تقسیم کړی دی تقسیم چا کړی دی. زنانه ورته وی صاحب داود طایی رحمت الله علیه کړی دی. داود طایم لوی ولی الله د زمانه و او د امام صاحب په شاګردانو کې راځي څه لوی لوی شاګردانو د لوی لوی اولیاء. ابراهیم ابن ادهم دا د امام صاحب شاګرد او لوی بادشاہ د وخت تیر شوی. داود طایی معروف کرخی فضیل ابن عیاض لوی لوی اولیاء امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله. امام صاحب ورته وی چې دا ویش خو صحیح شوی دی تا ته چې کوم دینار یو رسېدی دا ستا حق ښه ده. ورته وی دا څنګه؟ امام صاحب ورته وی ښځه غوږ کېږده نو ستا رور چې مړ شو د هغه نه 2 لوریانې پاتې وې که نه؟ وی او صاحب 2 لوریانې ترې پاتې. وی ښه د هغې رور د مور ژوندی وه یعنی دا هغه ښځه د هغه رور د ښځه ژوندی و یو ښځه ژوندی و. وی بیا راته ووایه چې ستا د دې رور 12 وروڼه او یوه خور یې ژوندی وه. دی ورته وی او زما 12 وروڼه دي د ده یعنې د هغه نه بعد او یو زه یم. امام صاحب ورته اوس د میراث مسله بیانوي. وی کله چې داسې یو انسان مړ شي او د هغه اولاد پاتې وي لوریانې وي
نو دغه ټول میراث بدري برخې شي دغه 2 برخې مکمله یا نیمه په نیمه به دغه لوریانو ته پاتې شي نو چې 2 برخې لاړې د 600 نه 400 ته لاړې دا د لوریانو شو او چې مور اولاد لري نو داغه تشپګه برخه ملاويږي چې لوريانی وي یعنی د خاون په مال کې نو لہذا هغه تشپګه برخه ملاو شو 100 دینار داغه شو شپګه برخه د مور ملاو شو 1/6 هغه تلاړ او خزه چې کوم ژوندې ده نو خزه ته اتمه برخه زی اتمه حصہ خزه ته ځکه چې دا اولاد وی اتمه به اخلي او چې اولاد ني نو بیا به سلورمه برخالي نو چې اتمه تقسیم شنو 15 او یا دینار د خزي شو باقی 12 رونه دی یو خور ده هر رور ته 2 برخې ملاويږي نو 25 دینارو کې 24 دینارا درونو اور رسیدل 24 ولی چې 2 دواغي تور کې د خزه یو حصے یعنی او ضرور 2 ملاوي نو 2 چې یو ضرور تور کې نو 12 دونی 24 نو یو سونه پات شو و یو دینار نو تخور یو ستا حق شو بس خلاص مسله د میراث صحیح کړی دا ګوره پلن الفاظو کې پویک میراث علم حضور پاک کوئی فإنها نصف العلم دا نیم علم دی تعلم الفرائض فإنها نصف العلم میراث علم زده کوئ ځکه دا نیم علم دی او پدې کې د پلار په مال کې چې پلار وفات شي نو که خزه ژوندې وي د هغې حصه ده که د هغه زامن ژوندي وي هغې ته به میلاویږي که لوریانې ژوندې وي هغې ته به میلاویږي تاسو خیال دی که پلار یې ژوندي وي هغه ته به میراث کې برخه میلاویږي په دې ترتیب سره به دا میراث ټولو ته تقسیمیږي لور خور ټول پکې راځي او که یو څوک د چا حق اخري ور نه کي نو په ورځ د محشر به دغه انسان غاړه بندوي ولې چې الله جل جلاله د خور د لور دا حق په قرآن کې مقرر کړی دی شریعت محمدی کې مقرر کړی دی امام صاحب رحمت الله علیه په دې مسلو کې ډېر مهارت لرود یو بل عجیبه خبره واقعا ده قاضي شریک رحمه الله وی چې د بني هاشم د سردارانو په کورنۍ کې یو ځوان الک وفات شو او دا جنازه دومره جنازه وا ولی چې هاشمی خاندان وا په دې جنازه کې سفیان ثوری رحمت الله علیه ناست دا سفیان ثوری چې دی دا ګورې لوی امام دی او د امام صاحب شاګرد لوی امام دی خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد ابن شبرمه قاضیم ناست قاضی ابن بلالام دی ابو الاحوصم دی او امام ابو حنیفه لوی علما پکې دي رئیسان سپین روبي جنازه روانه د جنازګاه ته ځي خو په دې جنازې په دوران کې یو زنانه ده چې د دې ځوان مور ده او د دې د الو پټا په دې بچی باندې غوړولې وه په کټ او دا د زوی په محبت کې چې زوی مړ دی او په دې غم کې بې حاله را روانه ده او سر یې سرتور دی د دې خاوند خبر شو چې دا ښځه خو بې پردې را روانه ده خلکو غرغر شروع کړل د لیونو په شان مور را خوشې ده دا خاوند دی ورغې دې ښځې ته بدر دوی چې زه کور ته د شابه دې ښځې ورته زر په دغه وخت کې قسم وخوړ
وای څو پورې چې زما د بچی جنازه نه شوي زه کور ته نه ځم. بس دغه وخت کې د خاوند د طلاق ځان ته واچو که ته د دې ځای نه ستنه نه شوې نو ته به په ما طلاق یې شابه زه دې ځای نه. حیران شو خلک چې څه به کېږي. اوس مسله ډېره پیچیده شوه. خلکو ګوڼ ګوڼ شروع کړل چا سوي چا سوي. دغه وخت کې د دغې نوجوان چې کوم وفات دی د پلار نظر په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې ولګېدو. راغې ورته وی ای امام المسلمین د الله د پاره دا مسله مونږ له حل کا ځکه چې ښځې مې عزت کړی دی دی نه نځي چې جنازه نه شوې نه ځي او ما د طلاق ویلی دي دا لاله حل. امام صاحب ښه دا خو اسانه مسله ده. وی کېده کټ په دې ځای کېده جنازګاه ته موړئ. جنازګاه ته چې کوم خلک تللي دي امر واپس کړئ. په دغه ځای کې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه اول خو د دې نه پوښتنې وکړې چې تا څنګه قسم خوړلی او تا څنګه ویلي دی. هغې خو ته مقصې ووې. بس امام صاحب خبره اسانه ده. صفونه جوړ کړي همدلته جنازه وکړي. جنازه وشوه. بیبي ته وایي زه اوس ته لاړه شه ستا قسم پوره شو چې څو ستا تا ویلي چې زما د زوی جنازه نه شوې زه به کور ته نه ځم. نو جنازه خو وشوه اوس ته ځه. هغه هم لاړه کور ته او خاوند ته وله مخ راواړو امام صاحب چې تا وی که چېرې د دې ځای نه ستنه نه شوې نو طلاقه به یې نو همدې ځای کې جنازه هم وشوه او همدې ځای نه د ښځه م واړه لاړه ته ستنه شوه. بس هم ته م بري او ښځه دې م بري او جنازه م وشوه. سبحان الله. څه پویه لرو لره. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د علماو چې وکتل ډېر حیران شو چې ګوره خدای دې در سره ښه شه. دا دومره مشکلې مسئلې دومره په اسانه طریقه باندې حل کول دا خو اړو ګران نه دي تا ته. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه زمونږ د مذهب امام د ده بعضې دا نه باریکې خبرې دي که هغه وی عوام خلکو ذهن هغې ته ډېر نه رسي. خو بعضې مسئلې پکې چې کوم دي نو هغه واقعات پکې آسان دي او دې کې ډېره غټه پیدا وي. یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په درس کې ناست دی. شاګردان ته چاپېره دي. په دې کې یوه زنانه راغله په لاس کې تک سور سیب نیولی دی مړه او چاړم ورسره ده چاکو. خو دا زنانه ډېره باحیا وه. مخامخ ولاړه ده او غږ نه کوي او سیب او چاکوی لاس کې نیولې ده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورباندې نظر ولګېد. وی دې خوا راشه. زنانه چې راله سیب یې ترې واخېسته چاړه یې ترې واخېسته سیب یې په منځ باندې پرې کړ. د سیب دا دننه حصه تکه سپینه وي ورته داسې دواړه ډکرې وښودې او چاړې وله ورکړو. سیب ویوال ځه. شاګردان حیران شو. عجیبه خبره ده. سیب ډېر ښکلی سیب و چاړې م راوړه او دا راوړه چې دا تا پریم که خو خوړلی به دی و که نه یا به دې موږ له راکلی او دا خو بس واپس دې ورکړی. دې څه مقصد
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر با حیا او باریک نظر ورته وی اے صاحبانو دې زنانه حیا نه کوا دې مان د دې په ذریعه د یو مسلې پوښتنه کوله د دې مسلې سوال داو چې کله د زنانه بیماری راشي او دقه سسری لکه دا سیب چې دی دا رنګ چې ظاهره سک سور دی او داسي نو دا کله خپاکیږي او صفاکیږي د بیمارین نو ما ورته سیب په منځ پرې کې چې دقه سه تک سپینی وبشي او سروال مکمل ختم شنو دا پاک شو دا خدا مسله ما دې ته په دې طریقه ورخودله دا خو دې د پاره نه و چې ګینې دا د خوراک شی و یو ځل امام قرطبي رحمت الله علیه دا واقعه ذکر کړی دا تفسیر قرطبي کې د خلیفہ منصور د دربار یو خاص وزیر عیسی ابن موسی هاشمی نومو د خپل خزه ډیره خوښه وه خدای خوښه وه یو ځل په محبت کې راغی مینې پې ډېره راله او د شپې سپوږمۍ راختلې ده او رڼا کوي دغه وخت کې دا موسی عیسی ابن موسی چې دی دا وزیر دی ښځې ته وایي که ته د دې سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه یې نو بس ته به چې کوم دی نو په ما باندې طلاقن او دا دې سووي چې تاسو طلاق کم سپوږمۍ خو دغه د پړقېږي او رڼا کوي د عیسی ابن موسی د خولې الفاظ چې د زنانه اورېدل د ده نه پاسې د ځانې په پرده کې که چې دا خو اوس د دې سپوږمۍ ښایسته وګوره زه خو جوړ د دې نه زیاته ښایسته نیمه زه په دې خاوند باندې طلاقه شم عیسی ابن موسی وزیرم حیران شو چې دا خو ما په ټوکو کې دا خبرې کړې دي دا به څه کېږي دا خو جوړ طلاق واقع شو ټوله شپه پې په سخته تېره شوه په ښځې به او په خاوند په کړه او بالخصوص په خاوند باندې چې دی خو پې ډېر مین و بس دغسې چې سبا شو دربار ته لاړ خلیفه ته ټوله قصه بیان کړه منصور ته چې بیګا داسې معامله شوې ده څه به کوو خلیفه منصور ټول علما مفتیان راوغوښتل مسئله ورته وړاندې کا څوک دا فتوا ورکوي چې صاحب ښځه پې طلاقه ده ځکه چې د دې ښځې دومره ښایست کم دی دا خو صرف د ده په سترګو کې ده ته ښایسته ښکاري سپوږمۍ خو پړقېږي رڼا کوي په دغه وخت کې د خلیفه منصور خیال لاړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته سبحان الله وایه شوق سے بولو اونچی آواز سے بولو امام صاحب ته خیال لاړ علی امام ابو حنیفه راوغواړئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک کې راوخت ورته وی دا مسله را پیښه ده د الله د پاره را حل کا امام صاحب رحمت الله علیه دا خو څه مشکله نه ده دا خو اسانه ده وی څنګه امام صاحب رحمت الله تعالی علیه شروع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
امام صاحب ورته وایي چې الله پاک فرمایلی دی قرآن کې چې زما د قسمې په تین باندې تین انځر ته وایي زیتون باندې او تور سینین کوئی تور باندې وهذا البلد الامین او د مکې معظمې په دې ښار مې د قسمې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په تحقیق سره موږ انسان په ډېر ښایسته صورت کې پیدا کړی دی په ښکلې صورت کې هم جوړ کړی دی چې الله قسم خوري څلور شیانو باندې او بیا لقد لام د تاکید قد د تاکید راوړي چې انسان موږ ښایسته پیدا کړی دی او ښکلې صورت کې هم جوړ کړی دی نو د دې نه معلومه ده چې دا انسان ښکلی دی او د سپوږمۍ په حق کې دا قسم خدای نه دی خوړلی نو لهذا ستاسو ښځه د سپوږمۍ نه ښکلې ده د دې قاضي د دې وزیر ټول علما ګوته پخله حیران شو داسې چلو شو دا خو ډېر زبردست دلیل امام صاحب رحمت الله تعالی علیه مسله حل ځکه وایي ما وی ته جوړې سپوږمۍ نه خطا شم سپوږمۍ څه دي د سپوږمۍ مخکې کرښې کرښې کله تا سره سمیږي رحمان بابا عبدالرحمن بابا مې یو شعر وایي نمر سپوږمۍ تا سره کله برابرېږي نبی علیه السلام ته وایي ځکه چې ستا په ضحا رخسار کې دوه مبارکې خمار سترګې دي سبحان الله د سپوږمۍ په مخ کې سترګې نشته ستا باڼه دي مبارک د سترګو د سپوږمۍ باڼه نشته ستا مخ به عیبه ښایسته دی او د سپوږمۍ په مخ کې کرښه راښکلې شوې ده په منځ کې خدا کرخم د محبوب د اشارې سره راغلی وه کله چې ابو جهل راغی ټول کافران یې راجمع کړ وی راځئ نن په محمد عربي علیه السلام یو سوال کوو دی خو دعوه د پیغمبرۍ کوي خو که دا خبره راله ټیک کړه نو بس ایمان به پرې وړو که نه وه نو بس بیا هسې د دروغو لګیا دی انور کافر ورته وایي څه خبره ده موږ اول پوهېږه که نه وایي موږ به ورته وایو که ته رښتیا پیغمبر یې نو دا سپوږمۍ دې راکوزه شي او ستا د پیغمبرۍ ګوی دې وکړي سپوږمۍ به څنګه راکوزېږي ګوی به څنګه کوي امام بخاري دا حدیث راوړی دی اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ قرآن کی پہ اللہ آیاتونه را لګي سبحان الله وانشق القمر بس چې ټول راله حضور پاک د څوارلسمې سپوږمۍ شپه ده ورته وی راځئ چې جبل ابي قبیس ته لاړ شو دا یو ډېر اوږد غر دی د حضور پاک د نیکه مبارک کور سره خوا کې د هغې په لمن کې د حضور کور دی د نیکه مبارک د عبدالمطلب صاحب او دا اوږد غر دی جبل ابي قبیس ته ورختل رسول الله مبارک سپوږمۍ ته ګوري ابو جهل لعین ته اشاره کوي ګواشه ګورم هر یو کافر ته آواز وکړه ګورې اوس محبوب علیه السلام دا ګوته داسې کړه چې داسې کړه سپوږمۍ دوه ټوکړې شو یوه ټوکړه راکوشوه د دواړو جانو د سردار یو روایت داسې دی چې د ګریوان کې لاړ او په دې لستوڼي باندې ووته هو الله عالم بل روایت د امام بخاري دی چې دا سپوږمۍ راله او د محبوب په وړاندې شهادت ذکر کړله او بیا ورته حضور پاک اشاره وکړه چې واپس لاړه شه نو هغې بلې ډکرې سره یو ځای شوه وی ګواو سې وم لیدله وی یاو
ابو جهل وی یاره تا خو جوړ په سپوږمۍ سحر وکړ وی نه من انکار یې وکړ الہ د دې آیاتونه دې کې راولېږل چې اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت رانږدې شو سپوږمۍ په منځ ټوکړې شوه اوچاوده په اشاره د حضور پاک باندې وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وی دا کافران کچری اووینی هر هغه معجزه زما د ښکلي محبوب علیه السلام یقول سحر مستمر نو دی به وایي چې دا هم سحر پې شوی دی دی به دې ته هم سحر ووایي ګوره الله جواب وکړو که نه وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وی اگر که دی زما د حبیب معجزې هم ویني خو بیا به هم دی وایي چې دا سحر دی ابو جهل سحر وی وته نو ځکه وایي چې امام صاحب د دې نه استدلال وکړو چې مقصد دا دی چې دا خو مومنه وه د هاشمي خاندان وه پاکه بیبي وه وی چې دا بهتره ده او ښایسته ده ولې چې رب کریم په دې قسم خوړلی چې انسان ما ښکلی پیدا کړی د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه یو بله واقعه درته بیانوم یو وی ما بیانه که بله وی ما بیانه که وخت تقریبا چې کم دی نو دا بله به بیانه کړم که خوند دې راکړه بیا به هغه بله م ووایم یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مجلس د درس کې ناست دی شاګردان ته چاپېره دي په دې کې یو سړی را پاسېد امام صاحب ته ویې امام المسلمین دا راته ووایه چې تا په د خپله زمانه کې څومره اجتهادي مسلې بیانې کړي دي نو دا راته ووایه چې کم اجتهاد باندې ته خفه شوې که نه اجتهاد او استنباط دې ته وایي چې د قرآن نه مسلې راویستل د احادیثو مبارکو نه مسلې راویستل دې ته اجتهاد وایي نو دا راته ووایه چې ته چېرته په خپل اجتهاد کله پیمانه شوی یې که نه افسوس دې پې کړی دی امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي او وی یو ځل یو مسله وه په هغې باندې اوس هم پیمانه یم افسوس کوم وی دا څنګه مسله وه غوږ ورته کېدی امام صاحب ورته وایي یاره یو زنانه وفات شوه او د هغې په ګېډه باندې بچی و هغه بچی ژوندی و خوځېده په دې ګېډه کې د هغې زنانه خپلوان رونه ماله رالل چې یاره دا زنانه خو مړه ده خو ګېډه کې دا ماشوم خوځېږي څه چلو کو امام صاحب علم ته ګوره ورته وي داسې کار وکړې چې د دې زنانه خو باسې مړه ده دا ګېډه وله سیري کې اپریشن کې او دا بچی ته ژوندی جاړ راوباسئ بچی ته راوباسئ د امام صاحب وایي چې دا کار هغې وکړه او لاړل فتوا مې ورکړه لاړل خو اوسه پورې افسوس کومه او خپېمانه یم چې دا حکم مې ولې وکړه چې مړي ته مې تکلیف ورساو او بیا دام راته پته نشته چې هغه بچی پیدا شو چې ژوندی پاتې شو تر اوسه که نه هم مړ شوی دی هغه صاحب ورته څه وایي وی اے امام المسلمین دا افسوس موقع نه ده د خدای فضل تا سره مل دی قربان هغه ماشوم چې د مور نه ژوندی راویستلی شوی دی هغه زیمه قربان ستاسو د اجتهاد په برکت د مور نه ژوندی ویستلی شوی ما الحمدلله علم می حاصل کړی دی فقه حنفي می یاده کړې ده اوس الحمدلله د علم فقه یو لوی مدرس او عالم ما
دا امام صاحب بس شکر الحمدلله. دا امام طحاوی او لوی عالم تیر شوی دی. امام طحاوی په دې غټه دوره کې د دا یو کتاب دی معانی الاثار ورته وی 2 جلد دی. زمونږ د فقه حنفی چې څومره اجتهادي مسائل دي او استنباط د احادیثو نشوي دي هغه ټول روایات او احادیث امام طحاوی رحمت الله علیه په دې خپل 2 جلدو کې راجمع کړي راوړ کړي. دا امام تدریس کړي دا طالبانو ته بار بار. ډېر زبردست کتاب دی او ډېر عجیب دی. زړه مې کله وي چې دلته شروع کما اوس مونږ فی الحال ابن ماجه شروع کړی دی. د دې دا مصنف چې دی دا امام طحاوی رحمت الله تعالی علیه د دې طحاوی په اول کې دا قصه د ذکر کړل. د ماماو مزنی رحمت الله علیه نمامه مزنی دی. امام مزنی دا لوی عالم خو شافعی مذهب دی نه. دا امام طحاوی شافعی او د خپل ماما نه به سبقونه ویل. یو ځل امام طحاوی دا شافعی مسلک پریښود او حنفی مذهب ته راوخت. نو چې حنفی مذهب ته راوخت نو چا ورته وی دا ولې ستا مامام چې کم دی نو دغه او تم شافعی وی او ناګهانه د مذهب بدل کرا وخت حنفی ته. نو دی ورته وی په دغه کتاب کې لیکلی دي وی زه به په داسې مذهب څنګه راضي او خوشحاله شمه چې زما په قتل باندې هغه چې دی حکم ورکوي. د امام شافعي دا مذهب دی که نه چې د کمې مور ښځې په ګېډه بچي وي او دا وفات شي نو دا به سیري کوی نه او دې بچي سره به یې ښخوی. دې بچي سره به دا د چا مذهب دی؟ د امام شافعي رحمه الله مذهب دی. دا هم دې سره ښخوی. او دا امام طحاوی چې د ماما چې او د طحاوی د امام طحاوی مور د خور وه نو دقه مسله امام طحاوی سره شوې وه. دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتابونه کتل امام مزنی نو چې کله د دا خور مړه شوه د دې په ګېډه باندې اولاد هغه خوځېده نو امام مزنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب عمل وکړه او د خپل خور دا ګېډه سیرې کا او دې مبارک ته ژوندی راویسته. بیا ډېره موده دې شافعي مذهب باندې و چې علم حاصل که چې دا واقعه ولیده او د دې واقعې نه خبر شو چې زه خو د مور نه دغسې د امام صاحب د مذهب په قانون باندې ژوندی راویستلی شوی ما نو زما څه کار دی چې د امام شافعي مذهب باندې زما د امام ابو حنیفه مذهب یې اختیار که او دومره غټ کتاب یې ورباندې ولیکه چې هغې ته معانی الاثار وایي او د امام صاحب د مذهب چې څومره مسایل دی هغه ټول په دې کې په حدیثو سره ثابت کړي دي. امام طحاوی سره هم دا معامله شوې ده. معزز سامعینو د علماو او د فقهاو د محدثینو اوله خبره مې پرېښوده وخت کم دی چې کومه ما وي زه ویم نو د علماو او محدثینو زمونږ د امت د رسول الله مبارک 2 قسمه ډلې دي بلکې 3. یو ډله د محدثینو ده لکه امام بخاری امام مسلم امام ترمذی دا محدثین دي دی احادیث روایت کوي. یو ډله د فقهاو مجتهدینو ده هغه دا 4 امامان دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل
په دې څلورو واړو کې زموږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولو نه مشر و. د ده دا مذهب څنګه جوړ شوی دی؟ لومبې د فقه حنفي تدوین امام صاحب کړی دی، ده کړی دی. دا یو اوږده مسله ده. په ده په زمانه کې امام مالک ژوندی و، خو 10 کاله امام مالک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه کشر و، 10 کاله ته کشر و. او سو پورې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دنیا کې ژوندی و نو امام شافعي رحمت الله علیه نو پیدا شوی، هغه پیدا شوی نو. کله چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شو سهاره نو د هغې په مازدیګر امام شافعي پیدا شو. امام شافعي 2 کاله د مور په ګېډه کې تیر کړي دي. عموما کال زیات نه زیات تېرېده 2 کاله. یو ځل د حنفي او د شافعي وروستو 2 خلکو منځ کې جګړه راغله. نو شافعي مذهب حنفي ته وایي ګوره چې زموږ امام راغی نو ستاسو امام مخکې لاړه رخصت شو. نو حنفي ورته څه وایي؟ ورته تا ته دا پته شته چې څو پورې زموږ امام دنیا کې وو نو امام شافعي دنیا ته نه راته، 2 کاله بعد پیدا شو. خو به هر صورت بیا امام شافعي رحمت الله علیه د امام صاحب رحمت الله علیه د شاګردانو نه سبق وویلې. تاسو خیال دی. او امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره کې و، دم بیا تدوین د فقه مالکی وکړه. یو ځل امام مالک مدینه کې درس تدریس کوي، مسجد نبوي کې قبر جنت البقیع کې دی. امام ابو حنیفه راغی مدینه منورې. بس په دغه وخت کې امام مالک ورته ډېر په احترام پاسېد، راوستو په خپل مسند یې کېنو، ډېرې خبرې وکړې. دا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه وی زم ناستما وی مخکې زه د امام مالک شاګردم. وی کله چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د درس نه پاسې د مجلس نه ولاړ نو امام مالک مونږ ته وویلې چې دا د کوفي هغه امام دی دل الله داسې دلایل او علم ورکړی دی که چېرې دې ووایي چې دا ستنه د سرو زرو د په دلایلو بیا ثابته کړي چې سرو زرو. عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه وی ما وی چې داسې لوی فقیه دی نو بیا دلته څه کومه؟ نو د هغه مدینه منوره امام مالک درس پرېښودو او د امام صاحب درس ته راغی، هلته بیا باقي شاګردي اختیار کړله. او امام شافعي چې وفات شو نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د 4م امام دی وروسته پیدا شوی دی. د بیا د امام شافعي د شاګردانو نه سبقونه ویلي دي. دا یو غټه خبره، دا 4 مذهبونه په دې وجه جوړ شوي دي چې احادیث امام صاحب ټول چاڼ کړل نو په کومه مسله کې چې روایات ډیرو او ثقه راویان روایت کړي هغه د خپل مذهب وګرځاو. د دې نه چې کوم پاتې امام مالک هغه راوړل چې کوم راویان پکې زیات وو هغه مذهب کو. امام شافعي هغه روایت را جمع کړل چې کوم د دې دواړو نه پاتې او امام احمد هغه راغونډ کړ چې کوم د دې 3 وانو نه پاتې نو 4 مذهب ته جوړ شو. وای شپه خبره لکه استاد د یو خبره کوم وخت خو تیر دی، خو مسله ډیره پیچیده شوه. امام مالک رحمت الله تعالی علیه مذهب دا دی چې په مانځه کې به چې تکبیر تحریمه کې نو د غوږونو نرمو سره به دا کټې ګوتې لګی او دا ګوتې به د غوږونو نه بره دې ځای سره صدیه کوي. دا مذهب د امام ابو حنیفه دی. په دې کې 15 احادیث راغلي دي. څو حدیث راغلي دي؟ او یو حدیث 2 حدیث پکې دا راغلي چې وګو پورې به دا لاسونه راوچته څه پورې وګو پورې. یو حدیث داسې دی چې دونه به اوچته. امام صاحب څه چلو امام صاحب په دې 15 حدیثو عمل وکړه او وی فرمایل چې دې سره بس دا کوي په دې کې په ټولو عمل راځي. وای څنګه؟
وای دا ګوتو مړوندونه د لاسونو د اوږو سره برابر شو او دا مینس 15 حدیث د غوګونو سره برابر شو او دغه یو روایت چې د ګوتو سکه د دې سره برابر شوی نو په 15 وانو د عمل راغی او دې مې داسې وکړه چې رسول الله مبارک خو د ټول امت پیغمبر دی د خزم او د سړوم دی کنه نو د خزو د پاره امام صاحب دا امر وکړ چې دوی دې پورې لاسونه وړي دې لاسونه نو چته بے پردګي راځي نو زنانه به دې پورې لاس وړي بیا د لاندن نامنخ کتا دی کې او روایت راغلي دي نو امام صاحب په دې عمل وکړ چې د نامنخ کتا بلا سړیګ دي او زنانه به په دې ځای باندې دي هغه دا تفریق وکړ اوس دا حکم د زنانو د پاره شوی دی لیکن دا نور خلق څه کوي دي د زنانو غ کار کوي د تلاس دي یا دا د زنانو د پاره حضور ویلی دي دین د زنانو پاغه یو دو روایت عمل کوي د پورې لاس وړي نو مذهب د چا بهتر شو په زور وایي د امام ابو حنیفه مذهب بهتر شو کنه ولی چې په ټول حدیثو په عمل پکښتا دا ډېر مسلې نورم دي خپو او درېدلو کې او تکبیر تحریمه کې وغیرہ وغیرہ دا د فقه سره تعلق ساتي وما علی الا البلاغ المبین دعاو کې الهام ګودین را دي شي